السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه کې لګه ملک صاحب دا ګن وړم چېرته یې وړئ؟ هغه ډیران ته یې وړم. مړه څه به ځان ستړی کوې خو دلته یې واړوئ. ملک صاحب ګن دې په لار کې واته شي شي دې پکې د چا خپې به زخمي شي. مړه زخمي کېږي د چا خپې دې زخمي کېږي چې د ملک د کوره وځي نو بیخ پې وځي. لاړ شي د کور نورو صفایي وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب خیر تاسو ښه یې؟ ډاکټر صاحب مریض دی جی. څه مسله ده؟ یاره خپه کې څه شیشه دی د ډېر تکلیف دی ورته. بس دا زر راپاسئ. بس دا درلم ښه سامان راوړه. ستاسو نو مریض په څه باندې زخمي شوی و؟ دا په لاره تېرېدو زموږ د کلي ملک د لارې ته ګن راچولی او په هغې زخمي شوی. څه اکسرې وغیره هم کړې ده که نه هم ده کړې؟ تاسو راوړئ ده. ته راوړله سامان؟ ډوله ډاکټر صاحب. د ماشوم پرې خپه کې شیشه پرته ده دې له به اپریشن کول غواړي خو اپریشن به له موږ بغیر نشې نه کوو ځکه چې د ایج ډېر کم دی او که موږ دله باري نشه ورکړو کیدای شي د ډیت پکې وشي. نه دا چې بغیر د اپریشن کامیاب به نه شي. بغیر اپریشن نه به هم دا مسله څه حده پورې حل شي خو کیدای شي دا څه ټایم کې بیا بخار شروع کړي او دته کینسر ولګېدي خپې نه نو بیا به د خپه کټ کوو د هغې نه ښه ده چې اپریشن ولو وکړو په ټایم باندې. ټیک دی جي دا خبره هم صحیح. دا لږ سامان درته لیکم دا به بار نه راوړي صحیح ده؟ دا ولې راوړو سامان سامان هم راوړئ. ماشوم راته ونیسئ یو انجکشن ورته لګومه صحیح ده؟ هلکه دا مټې ښکاره کړه. خیر دی بچي ستن وکړه خپله ډېره زخمي ده ستن نه بغیر نه کېږي ستن وکړه خیر دی بچي به خیر دی خیر دی بچي واورې مه خفه کېږه دا پکې راځي. دکتر خدای تبا که خوب دیکلما خدای دی مال که خوب دیکلما پدی نه کټلا لاری تبا دکتر خدای دی مال که تبا دیکلما پدی نه کټلا. دا شیشه پکې نښتې وه دا پټۍ ولکو صحیح ده ونیسه. دا میډیسن بوله راوړي لیکم درته صحیح ده او پرهیز بوله ورکړي صحیح ده. تریو سیز به نه خوري او ګرځېدو نه یې لږ پرهیز وکړي صحیح ده. صحیح دی. لکه دا خپه دې ولې خدای زموږ د کلي د ملک پویه کې لار ته خځلې راچولي په هغې کې شیشې وې د هلک پکې تېرېدو د خپې پکې خوږ شوې ده. داسې وای دا دغه ملک نه ده خوږل دا ډاکټر خوږل ده. سلامونه ګرانو کتونکو دا کومه خاکه چې تاسو وکتله دا موږ د یو خاص مقصد دپاره جوړه کړې وه کیدای شي تاسو په هغې مقصد باندې رسېدلي یئ خو چې کومه کسان نه دي پوهه هغوی ته یې زه ایکسپلین کول غواړم. د ټول نه مخکې موږ به د خاکې پس منظر ته لاړ شو چې د کلي ملک رالګي په لاره کې ازغې اچوي په هغې یو ماشوم زخمي کېږي ماشوم ډاکټر ته د اپریشن دپاره ځي ډاکټر د هغه اپریشن شروع کوي نو ماشوم بجای د ملک صاحب ډاکټر صاحب ته ردې بدې وایي او د ټول ارڅه قصوروار ډاکټر صاحب ګرځوي. دا رنګې مثال د پاکستان د موجوده حالاتو هم دی. کله چې تیر کرپ حکمرانانو د پاکستان د مستقبل په لاره کې ازغې واچول د کمې د وجې چې پاکستان د ترقۍ پایې زخمي شولې نو عمران خان راپاڅېدلو د هغې اپریشن یې شروع کړو او پاکستان یې په مستقبل کې د ترقۍ منزل ته د رسولو عزم وکړو. نو څه ناپوهه خلک راپاڅېده او همدې مرد مجاهد ته یې ردې بدې ویل شروع کړه او د هر څه ذمهوار یې د عمران خان وګرځولو. دې ناپوهه خلکو ته موجوده مهنګایي ښکاري خو د دې اسباب ورته نه ښکاري دا ورته نه ښکاري چې دا مهنګایي د تیر کرپ حکمرانانو د غلط پالیسیز د وجې نه ده. عمران خان د اپریشن ښه په کامیابۍ سره روان کړی دی ټیک ده به دې کې به سختي او تکالیف هم وي او ټایم به هم ډېر لګي ځکه چې دا زخم ډېر پخوانی او جوور دی او د دې د کامیابۍ ثبوت هم د انټرنیشنل ادارو ریپورټس دي لکه څنګه چې انټرنیشنل ریټینګ ایجنسی موډیز خپل یو ریپورټ د کال 2019 په اخره کې جاری کړی د هغوی د ریپورټ مطابق پاکستاني معیشت د نیګیټیو نه پازیټیو ته تللی دی. دا انټرنیشنل ادارې خپل ریپورټونه په هوایي خبرو باندې نه شیر کوي
دیو باقاعده ریسرچز کې د هغې نه پس دیو خپل ریپورټ جاری کوي. یو بل ریپورټ د کال 2019 په اخره کې IMF جاری کړی. د IMF د ریپورټ مطابق د پاکستان مجموعي قرضه د 88% نه کمه شوې ده 84% ته. په کال 2018 کې چې کله نوي ګورنمنت چارجز سنبال کړل نو سټیټ بینک اف پاکستان د ریپورټ مطابق پاکستانی کرنٹ اکاؤنٹ خساره تقریبا 19 ارب ډالر و او د کال 2019 په اختتام باندې د سټیټ بینک اف پاکستان د ریپورټ مطابق پاکستانی کرنٹ اکاؤنٹ خساره تقریبا 0 لراغله ده. کله چې نوي ګورنمنت چارجز سنبال کړل نو پاکستانی سٹاک ایکسچینج د ډیرو خرابو حالاتو سره مخ و. د دنیا د ټولو نه کمزوري ترین سٹاک ایکسچینج شمارل کېدو. نن سبا پاکستانی سٹاک ایکسچینج الحمدلله 43000 پلس پوینټ سره د دنیا په ټاپ سٹاک ایکسچینج کې شمارل کیږي. مونږ پر امید یو ان شاء الله پاکستان به د ترقۍ منزل ته ضرور رسي. ګرانو کتونکو زموږ دا ویډیو پیغام در سره مخکې شیر کړئ. والسلام.